أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا میاشت د زبرګې ده او دا میاشت د 20-22 فروری ده. د فروری او د زبرګې په دې میاشت کې د ودونو کثرت دی او ودونه پکې دومره ډیر دي چې په شادي هالز باندې نمبر نشي موندی. اکثر خلق چې د هغې ته ډیر خلق د ودونو دعوت ورکوي د هغې د سار یا د غرمې کانه په شادي هال کې او ماښام بیا په شادي هال کې وزګار تی نه وي. دا واده په حقیقت کې د هغې عمل یو سیکنډ یا تھرډ سټیپ دی کم چې مخکې د نکاح په صورت کې شوی و او دا نکاح دوره قیمتي عمل و چې الله په خپله وایي چې وانکحوا ما طاب لکم. الله مو یې نکاح وکړئ. دا موږ چې کویدن کوله مولوي صاحب راوستی و هغه خطبه وې دا د الله حکم و چې داسې وکئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي و النکاح من سنتي، نکاح زما سنت دی دا به کوئ. افمن رغب عن سنتي فلیس مني، که تاسو نکاحونه نه کوئ نو بیا به زما امتیان نه نو. دې نه پته لګي چې دا یو نیک او صحیح او ښه کار و، بلکې وایي چې د سابقه انبیاو چې کوم سنت دي نو په هغې کې یو نکاح دی، یوه حیا ده، یو خوشبو ده او یو مسواک دی. دا څلور داسې سنت دي چې پخواني انبیاو نه را روان دي. نو گویا کې چې نن موږ د واده کم ډز ډوز او شور و غل اینو د دې واده ابتدا د نکاح د پاکیزه عمل نه شوی او دا نکاح دومره پاکیزه عمل و چې په دې کې هر سړی یو نکاح خوان راوستی او چې هغه یو عالم دین و د الله یو نیک بنده او هغه نیک بنده عجیبه خبره دا وه چې د نکاح په دوران کې چې د قرآن د کوم آیاتونو انتخاب کړی نو په هغې کې نکاح نه و بلکې په هغې کې د تقوا لفظ ډېر و. اکثر نکاح خوان یا اکثر علما چې کله نکاح تړي نو د سورة نساء د آیات وی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. خلقو د خپل رب نه تقوا اختیار کړي او ورپسې دا آیات وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. دا د سورة آل عمران آیات دی. ای خلقو د الله نه ویریږئ څنګه چې تیاره پکار ده. او بیا د سورة احزاب د آیات وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. تاسو د الله نه ویریږئ او ټیک ټیک خبرې کوئ. د حیرت خبره دا ده چې د غږ محفل چې دی د نکاح دی او آیاتونه پکې مولوي صاحب د تقوا وی دا ځکه چې اصل کنجي د ښکلي کور او د ښه کور هغه کنجي چې ده هغه تقوا ده. کم خلق چې د تقوا احتیاط کوي او د تقوا خیال ساتي دا تقوا د یو بهترین کور دپاره او د یو ښه کور دپاره یو ضروري عنصر دی. نو په کم کور کې چې تقوی هغه به پاکیزه وي. شیطان چې کله د دې نه خبر شو چې دی د تقوا په بنیاد باندې د نکاح انتخاب د کړی دی نو هغه چونکې د الله سره لوز کړی و وینا یې کړې وه لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم. ستا دا خلق چې د چا دپاره د آدم دا بچي چې د چا دپاره تا زه د جنت نه ویستم زه به که خیر دي سره ګورم د مخې به پرې راځم د شا به پرې راځم او بیا وعن ایمانهم وعن شمائلهم د ښي طرف به پرې راځم او د چپم. وی چپ څه ته وایي او ښی څه ته وایي. وی چې کله د ګناه کار له تا راولي ډایرکټ ګناه لکه غلا غلطي دا دې ته چپ وایي او چې کله ته نیک کار کوې او شیطان راشي هغه نیک دله په ګناه کې بدل کړي دې ته ایمانهم وایي. ته منزله ځې یو نیک کار کوې شیطان درشي تا پړه کې غرور او تکبر واچوي چې زه مونځګزار یم نور خلق ټول بې علمازه دی نو دا د ښي طرفه په تا راغی. نو چونکې نکاح یو بهترین عمل و
د الله حکم او د پیغمبر سنتو، نو شیطان نور کارونه پرېښودل، اوس په تا پسې ولګېد چې د دې سنتو نه زحمت دله جوړ کړي. نو د دې وجې نه زموږ د ټولو کویدن او د نکاح تقریب د اسلام په طریقه یي، خو د هغې نه وروستو چې کوم سټپس موږ اخلو هغه بیا د شیطان په طریقه یي. نو د شیطان په یو ځای کې کامیابي ومومي موږ خپاره ته کوو، نو په خپاره ته کې والو خورو، په هغې کې فضول خرچ وشي، په هغې کې فضول خبرې وشي او په هغې کې د بې حیایۍ ارتکاب وشي، او بیا شیطان په دې هم نه قلاریږي. نو کله چې موږ د واده ډیټ کیدو نو د واده نه مخکې په موږ باندې د شمو د وړو یو ګناه کوي. نو پردی زنانه د پردي کورونو نه راجمع شوي او د جینۍ کور ته راشي او هلته میوزیک غږوي او شمې بلۍ او شپه روڼوي او د بېهودګۍ او د بېحیایۍ مظاهره کوي، نو هغه د نکاح تقریب چې د نیکۍ په بنیاد سټارټ شو، هغه د شیطان د مداخلت د وجې نه د بېحیایۍ تقریب ته جوړ شو. او بیا شیطان په دې هم صبر نه کوي، بلکې وایي چې کله ته واده کوې نو جنج به پکې ضروري. جنج یا بارات وختي واقعي شی دی چې هغه په شریعت کې د هغې هېڅ تصور نشته، خو ته به وایې چې نه غټ جنج به ځي، په جنج کې به په ګاډي کې به ډرایور بېخرته ډرایوینګ کوي، او هغه خو به جنج نه چې په هغې کې میوزیک نه او په هغې کې جینکۍ او ماشومان به په لارې شور کوي او چا به سرونه د کړکو نه بار ته رایستلي، او چې کله هغې دننه ټیپ غږوي یا میوزیک کوي یا سندرې وایي نو ډرایور استاد به بیا په ځان نه پوهېږي، نو هغه به ډرایوینګ داسې کوي چې هغه به په اکسیډنټ منتج شي، او بیا وایي چې دومره کسان پکې زخمیان شو او دومره پکې مړه شو. دا شیطان مداخلت کړی جنج یې تا ته ښوولی و، هغه شی چې د هغې په شریعت کې هېڅ رول نه و چې هغې ته جنج وایي، دا د هندوانو یو رسم و، خو ستا هغه نیکي چې تا شروع کړې وه د نکاح نه چې هغه واقعي نیکي وه، شیطان عن ایمانهم را روان دی، د جنج په صورت کې تا وال وخوړل. داسې به جنج نه چې په کې بې حیایي نه وي، داسې به جنج نه چې په کې میوزیک نه وي. او د دې نه پس چې کله د واده تقریب وي نو هغه د ولیمې یو تقریب و. ولیمه دې ته وایي چې ته بس د خپل وس مطابق څه پخلی کې او څه خیرات پکې او څه څاروی به حلالې. دا دومره ضروري ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته وایي اولم ولو بشاتن، خامخا ولیمه وکړه اگر که یو پیسه حلال کې یو بیزه حلاله کې. گویا کې که ستا چار نه کېږي او ته خرچه وکړې او بیزه حلاله کې نو هم یو ښه کار دی وکړو، او که چار دې کېږي او ډېر شومې نو که میخه نشي حلالوی کم از کم بیزه حلاله که. هغه پیغمبر چې د کمې خبرې وینا کړې وه هغه ولیمه په شادي حال کې بدل شوه یا د کور د بې حیایۍ په یو مجلس کې بدل شوه. نو کله چې موږ ودونه کوو نو په هغې ودونو کې د شادي حال یا د کور د شادي د اجتماع په صورت کې یو څو غلطۍ او یو څو ګناهونه دي چا به کول غواړي. نمبر 1 د شیطان په مداخلت باندې بې پردګي عامه شي. نو د زنانو لباس داسې یي چې یا خو یې لوپټه په سر نه وي، که لوپټه یي نو هغه به بیا نری یي، او د هغې کپړې به داسې جوړې شوي چې د هغې غاړه به ارته وي، د هغې سینه به پکې ښکاري، او د هغې کې بعضې کسان دومره ډیولپ تلي د شیطان په نرغه کې نښتي چې د هغې سلیولیس شرټ یعنې هغه کمیسونه هغو اغوستي چې د هغې لستوڼې نه وي او د هغو مټونه ښکاري، او بیا په هغې کې خصوصا ماشومان جینکو ته ټینیجرز چې د 10 کالو نه په بره عمر او بار په کوڅو کې ګرځي نو هغې اکثر داسې جامې اغوستي چې په هغې کې د هغې سرمن ښکاري او حیادار سړی ورته کتی نشي، او سړی وایي چېرې پته نشي دا به د کم کور ماشومی چې د مور پلار یې دې ته دا لباس اغوستولی دی. دا په دې ودونو کې که په کورونو کې او که په شادي حال کې نو دا ړومبی ګناه دی چې تمام پارټیسپینټ چې څوک دی واده لتلي هغه کم از کم د دې ګناه ارتکاب کوي چې هغه به د بې حیایۍ مظاهره کوي یا به د بې حیایۍ منظر په خپل سترګو باندې ویني. دویم نمبر ګناه چې ضروري ده چې هغه ته په واده کې وکړې هغې ته اسراف او تبذیر وایي چې کم کار په 10 روپۍ کېږي هغه په 100 روپۍ کې، کم چې د 10 خانکونو باندې کار کېږي هغې له به 20 خانکونه پخې، او هر هغه شی چې د ضرورت نه زیات وي هغې ته اسراف وایي. او ان الله لا يحب المسرفین، دا خلق د خدای خوښ نه دی، نو خدای دې ته د نه خوښې سرټیفیکیټ دی ځان سره راوستی او واپس را رواني. او دریم نمبر د هغې لپاره بیا تبذیر دی. تبذیر دی ته وایي چې د یو شي د سره ضرورت نه وي، لکه مثلا د هوایي ډزو د هوایي فایرنګ بالکل ضرورت نه وي، دی هوایي فایرنګ کوي نو دی د تبذیر مظاهره کوي، او ورپسې لکه ډېر شی بلپونه لګول، قمقمې لګول، ټول شادي حال داسې په 10 بلپونو کار کېږي
او د سل بلپونه لګولي او بیا وي د بجلی بل لا پسې زیات راغی د دې بلب خو ضرورت د سره نه دا تا چې لګولی او دا ته تبذیر کې او ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین نو د جنګ نه چې واپس راځي نو دی شیطان رور شوی دا سرټیفیکیټ ورسره می او یو بله خبره چې په واده کې ضروري ده چې ته به یې کې که ته شادي حال ته خصوصا لاړې هلته د وخت زیاده څومره خلق چې د ودونو پروګرام کوي هغې په کارډ کې 8 بجې لیکلي خو ډوډۍ په 12 بجې ورکوي دا 4 غنټې که فرض پای کې 200 کسان عیسه اخلي نو د هر یو کس 4 غنټې د ضایع کړي او دا د ټولو کې قیمتي سرمایه وخو او خلق داسې په آرام ناسي او یو خوا بل خوا اوړي او وایي چې خدای څه وخت به راته وینا کوي چې روټۍ تیاره ده خو ډوډۍ به تیاره نه وي او هغه ډوډۍ نه اخوا اکثر د زنانو او د نارینو شریک مجلسي او په منځ کې یو نری غوندې پردی او د میوزیک اواز راځي نو د وخت ضیا پکې ضروري ده چې ستا وخت به خرابیږي په جومات کې کو حافظ صاحب لږ لیټ شي نو ټول خلک غوسه کوي حافظ صاحب چېرته په ټایم مانځله نه راځي خو په شادي حال کې کانه لیټ شي نو 9 غنټه شپږ غنټې د انتظار کوي دی د 8 بجو په تمه تللی او په 12 په 1 بجو ته روټۍ میلاو شوه لیکن دی داسې ناسي لکه چې خدای پاک دی له پیدا کړی چې دی په شادي حال کې د روټۍ په انتظاري نو دا یو بل ګناه دی چې وخت د ضایع شي د مانځه د جمع انتظام خو پکې د سره سوال نه پیدا کیږي او یو بل ګناه چې په هغې کې کیږي هغه دی چې میوزیک به پکې ځکه په واده په جنازه کې وی فرق دی وی دا واده دی جنازه نه ده په دې کې به میوزیک او میوزیک چې خپل انتها ته ورسي نو بیا پکې د هلکانو د جینکو مشترکه ډانسي باجې والا باجه وخي او اکثر هغه د دلهن په مخ کې ګډیږي او کله چې دا منظر سړی ویني اکثر هغه کسان د نیکانو صالحانو د ډیسنټ خلقو بچي خو په دې وخت کې شیطان دومره غالب شوی چې هلته کې نارینه او زنانه اکو هغه افسرین او افسران دغه ماتحت راغلي او په سټیج ګډیږي او سړی خفه شي چې خدای پاکه دې مجلس له زولې راتلم د دې وجې نه هغې حفیظ صاحب ته خلقو وی کښېنه هغه وی نه زه ځم د دې ځای نه یا به میوزیک بندوئ هغې وی دا د حال ریکوایرمنټ دی میوزیک موږ نشو بندولی نو حفیظ صاحب په دې کې اکثر زما شاګردان دي او دی به وایي چې د حفیظ صاحب څه خېټې په سر راغستی دی چې د دې میوزیک ته صرف د ډوډۍ دپاره ناست دی نو ته ویلی شي چې په شادي حال کې اکثر کسان د یو خېټې په سر راغستی او د یوې ډوډۍ دپاره د هغې ګناه ارتکاب کوي چې د هغې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی صب فی اذنیه العنکو یوم القیامه کم خلق چې میوزیک اوري د قیامت په ورځ به د دې په غوږونو کې ویلیک شوي پیتا یا هغه به اچولی شي نو کما پیتل هغې ته وایي چې به تاسو په دې کې موږ اچو نو چې کله هغه اوبه کړی شي ستا په دې غوږ کې اچي او هغه ګرموي نو دا د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې سیکه به پکې موږ اچو ویلي شوي سیکه به پکې اچو او حضور چې کم اوازونو ته بیوقوف اوازونه ویلي نو نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن صوتین الاحمقین دو بیوقوف اوازونه النایحه یو چې څوک غاړې ډېرې وي او یو المغنیه چې څوک سندرې وي او چې څوک سندرې وي او سندرې اوري نو الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلیو چې ستا پړه کې به منافقت پیدا کیږي او دا منافقت به داسې لویږي لکه څنګه چې اوبه ته ورکې او بوټی لویږي نو د دې سره به ستا په زړه کې منافقت لوی شوی نو گویا کې چې کله د شادي حال نه څومره پارټیسپینټ راوځي نو د دې سره یو د منافقت سرټیفیکیټ یو د دې سره د سیکې د اچولو سرټیفیکیټ او یو د احمق اوازونه اورېدلی دا د شادي د پروګرام د اټینډ کولو یو ضروري عنصر دی چې زما ستا سره مخه کیږي او دا شیطانی نظام دی چې شیطان په دې کې کامیابي موندلی ولیمه چې وه هغه د دې لپاره وه چې ته خلقو باندې خوراک وکړې اعلان دی وشي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې بئس الولیمه هغه ولیمه د ټول نه خرابه ده چې مالدار پکې راجمع شي او غریبانان پکې نه پرېږدي د دې وجې نه موږ بار په حال نه بار لیږلي چې ډرایورز آر نټ الاؤډس کنډکټرز آر نټ الاؤډس غریب خلق نوکران به دننه نه راځي دلته به صرف دننه افسران راځي گویا کې موږ په لیکلو کې دا سرټیفیکیټ ورکو چې زموږ دا ولیمه بدترینه ولیمه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څو سرټیفیکیټونه موږ د ځان سره راغستي او موږ واپس ته واده نه را روان یو دا واده چې الله فرض کړی او دا چې رسول الله خپل سنت کړی او موږ ته حکم ویلی نو څه دپاره یې کړی موږ ته یې دې دپاره کړی لتسکنو الیها
صورت اعراف کې راتم وي او په صورت روم کې راتم وي. په صورت روم کې موږ ته وي ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. دا د خدای د قدرت په نښو کې یو نښه ده چې په تاسو کې په خپله ستاسو بیبیانې موږ پیدا کړي دي. څه به کوئ؟ لتسکنو الیها، چې تاسو د هغې سره سکون ومومئ. یعنې اصل ټارګټ چې دی سکون دی. او بیا په صورت اعراف کې موږ ته ویلو چې هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الله هغه ذات دی چې د نارینه او زنانه پیدا کړه، نارینه ولی زنانه، زنانه ولی نارینه، د پاره د دې خبرې چې دی سکون. ځکه سکون اصل ټارګټ دی. او چې کله په کور کې سکون نه نو دا د دنیا په یو کونه کې تا ته سکون نه میلاویږي. وی د ټول ملک مسایل حل کول آسان دي، او د کور یو معمولی مسله حل کول ګران دي. نو چې افسر صاحب په دفتر کې ناسي او د ټولې دنیا نه ورته ټلیفونونه کېږي او دی د هغو مسایل حل کوي، نو د هېڅ پروا نه وي. خو که د کور نه ورته یو معمولي ټلیفون وشو چې په کور کې دا چل دی، نو رنګ یې تک زیړ وتښتي. نو اصل سکون د کور سکون دی. او د کور سکون به الو میلاویږي چې د میا او د بیوي تعلق ښیي، او میا بیوي به الو تعلق ښیي چې میا بیوي یو بل وپېژني. نارینه ته الله تعالی د الله رسول ویلو چې ګوره ستا سره چې څومره ایسټس دي، په دې کې بهترین ایسټ چې ستا سره دی هغه ښه ښځه ده. الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحه. خاوند ته وایي چې ستا دپاره بهترین متاع دا جهیز نه دی، ستا دپاره بهترین متاع ټایلې رنګونه زیب و زینت نه دی، ستا دپاره بهترین متاع نیکه ښځه ده. وی دا نیکه ښځه به څنګه پیژنو؟ یعنې څومره سامان چې ستا دی په دې کې د ټولو نه زیات بهترین شی څه دی؟ هغه نیکه ښځه ده. وی د نیکه ښځه نښې درته ښیم. نو چې کله خاتون او دلهن هغه په دې سوچ وکړي چې یاره په دا صفات په ما کې شته که نشته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله ورته خاون حکم وکړي نو خبره مني. نو چې کله خاون ورته وګوري نو خاون خوشحاله شي، او کله چې خاون نه نو د هغه د عزت هم حفاظت کوي او د هغه د مال هم حفاظت کوي. دا مرأة الصالحه ده. نو چې د دې کنسنټریشن په دې چې په ما کې دا صفات شته که نه، د هغې بله فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د نارینه نه خو یو شان تپوس کیږي، خو اولو ما تسأل المرأة یوم القیامه عن صلاتها. د زنانه نه به د قیامت په ورځ باندې اول تپوس د مانځه وشي، د مانځه نه پس په بیا څه وي؟ ثم عن بعلها. بیا به ترې الله تپوس کوي چې د خاوند سره تعلق څنګه و. گویا که د مانځه نه پس په دویم تپوس د زنانه نه دی. او دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وو چې که ما چاته اجازت ورکولی چې د خدای نه علاوه بل چاته سجده وکړي، نو ما به ښځې ته ویلو چې خاوند ته سجده وکړه. نو د ښځې په صفاتو کې یو صفت خدا شو، او بل صفت دا شو چې د ښځې ټول تصور بدای چې د خپل خاوند د بچو تربیت وکړي، د هغه د کور خیال وساتي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر آسان نصاب ښوولی و چې زنانه که یو څو کاره کوي نو د جنت 8 دروازې دي، په کومه دروازه چې خوښوي نو دا تلی شي. وی دا لاسې دي. وی ړومبنی ورته څه وایي؟ اذا صلت خمسها، بیبي ته چې 5 منځونه وکړې نو وسو وسامت شهرها، او په کال کې یو میاشت روجې ونیسي، وحفظت فرجها، او د خپل شرمګاه حفاظت وکړې، ستا کپړې نری نه، ستا لوپټه نری نه، ستا لباس بې حیا نه، او ته بې حیایۍ په مجلس کې نه کینې. نو ته د خپل حیا، ځکه ستا کالی چې دی هغه پنځیب نه دی، هغه ټیکې نه دی، هغه هار نه دی، هغه مندری نه ده، هغه حیا ده. د زنانه اصل کالی، اصل زیور چې دی حیا ده. نو وحفظت فرجها و اطاعت بعلها، د خپل خاون خبره مني. نو رسول الله وی فتدخلو من ای ابواب الجنة شاءت، کومه دروازه باندې د جنت چې ننوځي نو ځه. نو ډېر اسانه فارموله شوه. صلت خمسها، 5 منځونه کوي، سامت شهرها، په کال کې یو پیر روجې نیسي، و اطاعت بعلها، د خپل خاون خبره مني، وحفظت فرجها، او د خپل شرمګاه حفاظت کوي. دا بهترینه ښځه ده. دا ښځه به خاوند ته سکون ورکوي. او بیا زنانه ته یو بله خبره کوي چې کله کله مروریږي د خاوند نه، خو بایکاټ به کمپلیټ نه کوي، پارشل بایکاټ به کوي. یعنې ورانۍ به د خاوند سره،
ګیله به ورته وکړي، خفه به شي تې، مرور به شي تې، خو د کور نه به نه وځي، د محلې نه به نه ځي، بل خوا به نه ځي، بلکې په کور کې به خپله ګیله ښکاره کوي، ځکه چې په یو بل باندې بلسي نو ګیله پیدا کیږي. ګوره د ټولو نه بهترینه کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشه به وه، چې کله حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله نه مرورېدی شي، نو که بله ښځه د خپل خاوند نه مرور شي چل بوشي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشې ته وایي عایشې زه په تا پوهېږم چې کله ته زما نه مروره یې نو زه تا وپېژنم. وی څنګه؟ وی چې کله ته زما نه مروره یې نو ته بیا وایي برب ابراهیم، دا خبره داسې نه ده زما د ابراهیم په رب قسمي، چې کله زما نه خوشحاله یې نو ته وایي برب محمد، نو ته بیا په ما باندې قسم خورې، نو زه د باندې پوه شم. نو عایشې وی او کنه، نو ډېره خوږه خبره ورته وکړه، ما احجرو الا اسمک، زه خدای پیغمبره زه تا نه خفه کېږم خو نه پرېږدم، صرف ستا نوم اغسته پرېږدم، یعنې بایکاټ کوم ستا سره، خو دس بایکاټ از پارشل بایکاټ، اټ از نټ کمپلیټ بایکاټ. نو دا د ښځې فرض دی چې هغه ځان په ښو خلقو کې شامله کړي، نو د ښې ښځې دا صفات په ځان کې پیدا کړي. خاون به څه کوي؟ وی خاون لم پکار دی چې هغه ته دا پته ولګي چې زه څه. خاون په حقیقت کې د ښځې فری یا بغیر تنخواه سیکیورټي ګارډ دی، دی د هغې خیال ساتي. وی د څه خیال به یې ساتي؟ وی نمبر 1 تحفظ به هغې له ورکوي، نمبر 2 عزت به هغې له ورکوي، نمبر 3 د هغې حوصله افزایي به کوي. تحفظ دا دی چې زه ستا خاون یم، زه ستا د هر څه ریسپانسیبل یم، ډونټ ته بالکل غم مه کوه، بالکل پریشانه کېږه ما، د هر څه د زه ذموار یم. چې هغې ته کله دا خیالي چې دی زما د هر څه ذموار دی، خو چې کله دی بار بار هغې ته پیغور کوي چې ته څه ښځه یې او زه ځان له بله ښځه کوم، نو هغه ځان غیر محفوظ ګڼي. نو خاوند به د دې خبرې نه احتیاط کوي چې خپلې ښځې ته داسې خبره ونه کړي. دویم نمبر د هغې د عزت تحفظ، او د هغې عزت په دې کې دی چې د ښځې پلار، مور، رور او قبیلې د هغې بد به نه وایي. که دی ډېر وقارېږي خو هغو ته به کنځل نه کوي، د هغو سپکۍ به نه بیانوي، د هغې به داسې عزت کوي لکه څنګه چې د خپلې مور پلار عزت کوي. او دریم نمبر حوصله افزایي، که د انګولی پوخ کړي دی به یې صفت کوي، دی به د هغې د سیرت انکریج کوي، حوصله افزایي کوي چې د هغې خوی ښي. نو که فرض کا هغې صفایي ښه کړي نو هم به یې صفت وکړي، که هغې پخلی ښه کړی نو هم به یې صفت وکړي، که هغې سبق ښه ښوولی نو هم به یې صفت وکړي. نو ښځه د خاوند نه صرف دا 3 خبرې غواړي. وی دې خاوند ته دا پته پکار ده چې دا ښځه چې ده د دې په دک درد کې به شریکېږي. ته خبرې په دې څومره غمونه دي، یو غم خو په دې دا دی چې دې خپل ستا بچي له تی ورکوي، دا هم یو ډېره غټه ډیوټي ده، پته یې ملازه ده بچی ستا دی تی ول هغه ورکوي. بیا دویم دا چې د دې په خېټه ماشوم دی، ستا ماشوم دی او دی په خېټه ګرځوي. او دریم دا چې دا ماشوم چې زیږیږي نو د درد ذه یعنې د پیدایش ته وخت دړ، دا یو ډېر خطرناک دړ دی، دا به دا برداشت کوي. نو چې ستا سره همدردي چې دا ستا لپاره دومره کارونه کوي، د دې وجې نه د دې په بعضو خبرو باندې به رد عمل ته ډېر انتهایي نه کوي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې که د دې ښځې یو خوی ښه نه وي نو بل به یې ښوي. نو ستا به کوشش دی چې دا زمانه بې عزته نه شي، د دې حفاظت کې کمزوري را نه شي، او بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آواز هغه پیغام ستا په ذهن کې استوصوا بالنساء خیرا. رسول الله وی زما د طرف نه قبول کوي دا وصیت چې د خپلو ښځو سره ښه سلوک کوئ. نو یو طرف ته به خاون د ښځې خیال ساتي، بل طرف ته به ښځه د خاون خیال ساتي. دا کله دا کمبینیشن چې جوړ شي دا کور به پرسکونی، او چې کله کور پرسکونی نو په هغې کې به آینده آنے والا نسل بیا ډپریس نه وي. وی کورونه په ټایلو باندې نه ښکلي کېږي، کورونه په رنګ روغن نه ښکلي کېږي، کورونه په ښه ښځه او په ښه خاون ښکلي کېږي. د شیطان دا کوشش دی چې دا شی وران کړي. د دې وجې نه زما ستا ودونه هغه شیطان په خپل لاس کې واغستل، او چې کله په خپل لاس کې واغستل نو په دې بې حیایۍ او په دې اسراف چې کوم ودونه کېږي، د دې نه چې کوم اولاد پیدا کېږي هغه به یا نشیاني، یا به تماشې کوي، یا به انډر پلی کوي، او یا به بیماری. نو د هغې انجام به څه یا به په کراچۍ کې اغا خان هسپتالي، یا به په اسلام آباد کې الشفا هسپتالي، او ټولې پیسې به په هغې ولګي. نو که فرض که د خپل کور سکون مونږ غواړو
نو خاوند به په ځان کې هغه صفات پیدا کړي کوم چې رسول الله ویلي او ښځه به په ځان کې هغه صفات پیدا کړي چې کوم رسول الله ویلي او د نکاح هغه تخبه هغه خطبه چې خطیب صاحب ویلې وه چې تقوا هغه چې راشي نو کور به ښایسته شي اکو فرض که تقوا نه نو کور به ووري او چې کله کور وور شي نو ټوله دنیا به په مونږه ووري. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.